حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم. قرآن پاک د الله رب العالمین د طرفنا بے مثلا بے مثالا د ہدایت سرچشمہ انسان تا الله رب العالمین نازل کړی دا. قرآن پاک کې یو لفظ یو آیت مبارک دا د انسانی زندگی د پاره رشد و ہدایت ته پدې کې خیر او برکت الله رب العالمین انسان لا اخودل دی. رب ذوالجلال چې دا کم آیت مبارک ما تلاوت کدے کې فرمائی لعنت الله علی الکاذبین د الله رب العالمین لعنت تیوی په دروغجنو خلکو باندې یو لوی حکم الله رب العالمین په دې آیت مبارک کې انسانانو ته پیش کړی دی. د ټولو نه اول د آیت مبارک کې د لعنت خیره شوی دا او الله رب العالمین په خپله کړی دا. نو دې طرف ته لږ شان تفصیل به وکړو او دې خوا به لږه توجه ورکړو چې الله رب العالمین لعنت ویلی دی. دا لعنت څه شی دی او لعنت څه ته وایي؟ لعنت یو داسې خیره ده چې د الله د رحمت نه د لرې کېدو بد دعا وشي دې ته لعنت ویلی شي. بیا د لعنت حکم زده کول دا هم ډیر ضروری دی. د لعنت حکم معلومول پکار وي. لعنت د الله د رحمتونو نه لری کېدو بد دعا ده او د دې حکم دا دی چې لعنت به هیڅ چا باندې هم یو مسلمان نه وي. کم مسلمان چې پچا مسلمان باندې لعنت اوې نو دغه لعنت په ټوله ځمکه کې تر دې چې په اوو واړو ځمکو کې ځان له ځای ګوري ګرځي. ځکه د لعنت مستحق مسلمان نه دی. دا کم مسلمان د خولې نه چې دا الفاظ د لعنت وتلی وي نه دغه الفاظ ګرځي او چې چا باندې ویلی شوي نو که په هغه کې د لعنت ځای نه وي نو د الفاظ ځان له بیا مناسب ځای ګوري. په اوو واړو ځمکو کې وګرځي او اوو واړه ځمکه کې ځان له ځای پیدا کول غواړي خو دې ته ځای میلو نشي. بیا اسمانونو طرف ته لاړی شي دا لعنت لاړ شي او پورته اسمان کې ګرځي. لعنت ځان له مستقل او صحیح ځای ګوري. الته ګرځي اسمانونو کې او واړه اسمانونه لټ پلټ کی او ځای په ځای وګوري. لعنت ګوري چې زما صحیح ځای به کم یو وي. نو په اسمانونو کې هم دی ویلې لعنت ته ځای میلو نشي. د مسلمان د خولې نه وتلې لعنت ته ځای میلو نشي. دا لعنت الله نه بیا سوال کوي پروردګاره زه چېرته لاړ شم؟ زما دپاره صحیح او مستقل ځای کم یو دی؟ الله رب العالمین ورته فرمایي وایي ستا دپاره ځای نشته نه په اسمانونو کې نه په ځمکو کې لہذا ته لاړ شه. دا کم بنده چې د خولې نه راوتې عمده د په سر ور پرېوځه. نو معلومه شوه چې لعنت یو دومره خطرناک عمل دی، خطرناک خیره ده چې د دې دا وبال د چا د خولې نه وتي د هغه په سر باندې راځي. نو لعنت به ځان نه هیر کې، لعنت به نه وایه په خیرو کې. خیره کول دا ټیک کار نه دی، دا بد عمل دی. او بیا لعنت ډیر خراب شی دی، دا به هیڅ کله هم په چا باندې نه وایه. نقصان بنده ته په خپل سر راځي او د انسان په خپل سر باندې د دې وبال نازلیږي. نو دې ځای کې دا حکم هم معلوم شو چې په مسلمان باندې لعنت ویل ناجایز دي. که چا ووي نو دا چا ویل دی د په سر به راپروزي. یوه مسله شوه. دویمه مسله دا ده
چې لعنت با په کافر باندې هم نوایو. کافر باندې هم لعنت ویل ناجایز دی ځکه چې ممکن ده چې دا کافر په ژوند کې د مرګ مخکې مسلمان شي. نو که یو کافر پاغه چا لعنت ویلې دی نو دی خو مستحقو، خو چې کله کلمه د لا اله الا الله ویلا نو اوس د دنه دغه لعنت به راپورته کیږي او ځان له بیا صحیح ځای به ګوري نو د دې ویونکي بنده په سر به واپس راځي، سموده پس به راځي خو واپس به راځي. نو په ژوندي کافر باندې هم لعنت ویل ناجایز دی. بیا دا مسلم زده کول پکار دی چې که څوک وایي چې په شیطان باندې یا یو کافر چې مړ شوی دی په کفر کې نو په ده باندې لعنت ویل جایز دی که ناجایز دی، نو هغه شیطان چې ابلیس نامه یې ده نو په ده باندې بېشکه بې شبې لعنت ویل جایز دی. په شیطان باندې که څوک لعنت وی جایز دی. فرعون د کفر په قرآن باندې ثابت دی چې دا کافر مړ شوی دی. ابو جهل دا کافر مړ شوی دی. نه چې کوم کافر مړ شي په کفر حالت کې نو په ده باندې لعنت ویل جایز وي، خو شیطان به درله په خپله راځي او تا به دوکه کوي. تا ته به وایي چې په شیطان لعنت ووایه، شیطان به درته ځان مخکې کوي چې په شیطان لعنت ووایه، کله به درته فرعون مخکې کوي چې په فرعون لعنت ووایه، کله داسې کافران چې هغوی په کفر مړه وي په هغوی لعنت ووایه. نو ته به وایې چې دا خو ښه عمل کوم، خو بیا هم دا جایز دی خو ښه عمل نه دی. که ته په شیطان لعنت ووایې نو خو ستا د لعنت ویلو نه بغیر هم لعنتي دی. ابو جهل یا فرعون یا داسې مړ شوی کافر چې کفر معلوم وي په هغه ته لعنت وی او که نه وی هغه هسې هم لعنتي دی. نو که تا پې لعنت ووایې نو ستا په لعنت ویلو په هغه کې لعنت زیاتېږي نه، خو د یو ښه کار نه شیطان وویستی. که د دې لعنت په ځای باندې یو انسان الله الله ویلیو، ذکر یې کړی سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله یا لا حول ولا قوة الا بالله یا درود شریف یې ویلی وی، نه د دې لعنت به دومره ثواب دته نه میلاویږي ځکه خو لعنت وی، او چې ذکر یې کړی نو د دې ذکر فکر ثواب به ورته ملو شوي. نه شیطان بدل راشي وي په شیطان، په ابو جهل، په فرعون او په ثابت شده کفر چې په چا ثابت شوي په هغه کافر باندې لعنت ووایه. نه ته به یې ووایې خو د سم کار نه دې پې وباسي، د دې په وجه لعنت ویل کله هم پکار نه وي. نه په کافر پکار دی، نه په فرعون پکار دی، نه په ابو جهل پکار دی، نه په شیطان پکار دی. هغه خو اسم د لعنت مستحقین دی. ته الله الله وایه په لعنت باندې به تا ته څه میلو شي. لعنت په ځای ذکر کوه نو تا ته به د ذکر ثواب میلو شي. بهرحال زمونږ د لعنت ویل او نه ویل دا عنوان نه دی، خو د آیت مبارک معمولی وضاحت میں کو د دې لفظ چې الله رب العالمین فرمای لعنت الله علی الکاذبین، د الله رب العالمین لعنت تی وی په دروغجنو خلکو باندې. ندی کې معلومه شوه چې په یو مسلمان باندې لعنت ویل دا ناجایز دی، په کافر باندې لعنت ویل چې ژوندي وي ناجایز دی، په شیطان او په فرعون او په ابو جهل هم لعنت ویل مناسب نه دی، ځکه چې د هغوی په لعنت کې اضافه کېږي نه ته پې خپل وخت ضایع کې د دې په ځای الله الله کوه نو ښه به وي. نو چې دا دومره اشخاصو باندې لعنت ویل ټیک کار نه دی. لعنت لکلم اجازت شریعت نه دی درکړی د ویلو دپاره. نو معلومه شو چې دا لعنت یو خطرناک خیره ده، د دې نه ځان ساتل پکار دی. خو دا دروغ دا د لعنت نه هم زیات خطرناک خراب عمل دی،
ځکه چې مسلمان باندې لعنت ویل خو ناجایز دی او الله په خپل باندې په هغه بنده چې هغه دروغجن دی نو که په هر مذهب سره تعلق لري په هغه باندې الله رب العالمین په خپل لعنت ویل دی. معلومه شو چې دروغ دومره قبیح او خراب عمل دی چې د دې په وجه بنده د لعنت مستحق ګرځي. نو د دروغ نه ځان ساتل پکار دی. لعنت خراب عمل دی او دروغ د دینم زیات خراب عمل دی. د دې نه ځان ساتل پکار دی. ځکه الله رب العالمین په دروغجنو باندې لعنت ویلې دی. لعنت الله علی الکاذبین. دې کې اشاره ده د دروغو نقصان طرف ته او د دروغو هغې وبال طرف ته چې دا دروغ دومره خطرناک عمل دی چې دا لعنت ته وړوکې ګناه ده. لعنت وړه ګناه ده، دروغ د هغې نه هم غټه ګناه ده. د دې نه ځان ساتل پکار دی. کله کله انسان ګناه وکړي، د هغې ګناه په وجه باندې انسان د الله نه لرې شي، د فرشتو نه لرې شي، د الله رب العالمین د رحمتونو نه لرې شي. نو دا دروغ یو داسې عمل دی چې د دې په وجه انسان د الله نه لرې کېږي، د فرشتو نه لرې کېږي، د الله د رحمتونو نه بنده محرومه کېږي. نو د دروغو نه ځان ساتل پکار دی. هر یو ګناه دې کې خپل یو بدبویي وي. څنګه چې په نیکو اعمالو کې خوشبویي ده او په آخرت کې یا په قبر کې انسان ته به ملاویږي، داسې د بدو عملونو بدبویي ده په دنیا کې هم د دغه انسان نه تلل او روانېدل ممکن دي. په قبر کې د ګناهونو بدبویي به وي او په آخرت کې به یقیني د ګناهونو بدبویي وي. یو انسان چې هغه د سره ګناه نه وي کړی، بالکل د ګناه نه پاک وي، نو په هغه باندې که ګناه وکړي نو د هغې ګناه هغه هغه خرابه بدبویي اپې لګي. د هرې نیکۍ او بدۍ خپل خوشبو او بدبو وي. که بنده نیک عمل وکړه نو خوشبو ده، بد عمل وکړه نو بدبو ده. نو داسې دا بد اعمال د دې خپلې بدبویې وي، د بدو عملونو بدبویې وي او دا انسان د الله د رحمتونو نه لرې کوي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې یو بنده چې دروغ ووي نو په څو میله لرې ته فرشتې وتښتي، د دې دروغجن د خولې نه د دروغو په وجه یو بین روان شي او هغه بین دومره خطرناکي د الله د رحمت فرشتې دغه بین نشي برداشت کولی، نو داسې په میلونو لرې ته وتښتي، د ده نه د رحمت فرشتې لرې شي. نو دروغ به بالکل نه وایو، د دروغو نه به ځان ساتو. پخوا په زمانه کې ډېر پخوا عموم نه تقریبا 25 کاله مخکې د 400 په دې علاقه کې ځای په ځای د سرمنو منډی به وي. نو اوس په 400 کې خو نشته او نور علاقو کې کوي نه د هغې ځای خواوشا خلکو نه تپوسو کې نه هغوی ته پته لګي چې د دې سرمنو کله چې دا بدبویي شروع کی نو دا څومره تکلیف وي خلکو ته. په دې باندې مالګې هم اچوي چې د دې نه دا بدبویي ختم شي، چینجې وغیره ونکي، څښا نه شي. نه د دې نه که په لاره یو بنده تیریږي او د دې هغه بین پې ولګي نو دغه بنده تړه خراب کی، دومره څښا بوی وي. خو که همدغه شان دغه منډی کې د سرمنو منډی کې دننه وګوري نه په دې کې څه مزدور عمله وي، مزدوران پکې کار کوي، ټوله شپه ورځ پکې تیروي. نو همدغه د سرمنې په منډی کې دننه مزدوران وي، د روټۍ چې ټیم شي هم د سرمنو د پاسه وخیږي کینی چې روټۍ وخوري وسکي او بیا راکوشي خپل کار کې مصروفه وي. او که زه ته په دغه لار تیریږو نو د هغې لارې د تیرېدو په وجه باندې مونږ ته زړه خراب شي، دومره تیز خراب بدبودار
ځای وي خراب بوی ترې نه راخیږي چې عام تېرېدونکي بنده تړه خرابوي او په منډی کې دننه شپه ورځ چې کم مزدور کار کوي نو هغه پې پروام ني. وجه څه ده؟ مین او بنیادی وجه د دې دا وي چې دا بنده په دې لار باندې تیریږي نو دی نااشنا دی، دی نااشنا دی دی بین سره عادت نه دی نو چې دی په لومبي ځل باندې دا بین راکاږي نو د تړه خراب کی او دا دننه منډی کې چې دا د پاسه پې کیني په دغه خاص څرمنو او روټۍ چې کوي وړو ته نه خرابېږي هغوی تړه ولې نه خرابېږي؟ نو وجې دا ده بنیادی وجه دا ده چې هغوی تړه ځکه نه خرابوي چې هغوی د بدبویۍ سره عادت شوي هغوی اوس نه محسوسوي. نو داسې مونږ او تاسو ګناهونو سره عادت شوي یو او زمونږ د ګناهونو د وجې نه مونږ د ګناه په بدبویۍ باندې نه پیږو چې زمونږ د ګناه څومره وبال دی یا زمونږ د ګناه څومره نقصان دی یا زمونږ د ګناه کومه بدبویي دا مونږ ته پته هم نه لګي ځکه چې مونږ د ګناه سره آموخته شوي یو عادت شوي یو. نو په کار داره چې د ګناه نه ځان نااشنا کو، د ګناه نه ځان بچ کو او نیکو اعمالو سره ځان عادت کو نو بیا به د نیکو عملونو خوشبو را باندې لګي او د بدو عملونو بدبویي به بیا محسوسو. الله دې د کلهم ګناهونو نه وساتي. د انسان په ژبه کې د گویای طاقت الله رب العالمین اخودلې دی. د انسان دا ژبه وګورئ چې ډېره غټه شي نو 2 یا 3 انچه به شي. 2 ګوتې ژبه ده خو پښتانه وایي چې دا خوله دا ژبه قلا ده هم بلا ده. نو کله چې په دې ژبه باندې د خیر خبرې کیږي نو قلا دا مطلب دا آبادول کوي او کله کله پښتانه وایي چې دا ژبه هم بلا ده چې په دې ژبه باندې د شر خبرې کیږي نو دا بیا بربادول کوي دې نه بلا جوړه شي دا آبادی ختموي دا انسانان ختموي دا نقصان پیدا کوي. نو دا ژبې د شر نه ځان به محفوظ ساتي او بل به هم محفوظ ساتي. تاسو ته زه یو روایت ووایم یو کتاب کې لیکلی دي وایي کله چې سحر شي نو د انسان دا ټول اندامونه د بنده د ژبې ته په جرګه شي او منت زاری ورته کوي. د انسان دا اندامونه د بنده د ژبې ته په جرګه شي او د ژبې ته منت او زاری کوي درخواست ورته کوي چې د الله دپاره ته سمه چلیږه چې ته په صحیح طریقه باندې وچلیدې نو موږ هم سالم یو ته به هم سالم او که ته غلطه وچلیدې نو ستا به هم خیر نه وي او زمونږ به هم خیر نه وي. ګوره کله چې بنده خرابې خبرې په دې خوله باندې راولي د دې ژبې د لاسه دی د وښلو شي نو د ده دا ژبه خو څوک نه وښي د ده په هر اندام ګزار کیږي. کله یې څوک وښي څوک یې اوچتۍ راخلاصوي څوک څه کوي څوک څه. نو دا ژبه د دې د شر نه ځان هم محفوظ وساته خپل بدن هم محفوظ وساته او خلق هم محفوظ وساته. د ژبې شر خلکو له مه ورکوه. حدیث مبارک کې راغلی دي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. تاسو کې کامل مسلمان هغه دی چې داغه د شر نه بل مسلمان په امن وي نو داغه شر د 2 ځایونو نه رسیږي. نمبر 1 من لسانه د ژبې شر نه چې نور مسلمانان په امن شي و یده نمبر 2 چې د لاس نه بل مسلمان په امن شي. دغه تاسو کې کامل مسلمان دی. نه دې ځای کې ژبه وړاندې کړې ده ورپسې نور اندامونه لکه لاس دی رستو کړی دی من سلم المسلمون من لسانه و یده.
ندې کې لسان د ژبې تذکره اول کړی ده، ړومبی ذکر کړی ده او د لاسونو ذکر یې دویم نمبر کړی دی. نو په دې کې اشاره دی طرف ته ده چې د لاس ضرر رستو وي اول د ژبې ضرر وي. لکه تاسو وګورئ چې دوه کسه لاندې وځي او انخلي، نه دوی ړومبی لاس اچوي که دوی ړومبی خپلو کې تلخ کلامي کوي. خبره چې جوړیږي د لاس اچولو نوبت راځي نو ژبې ډېر لوی کار کړي. نو حضور علیه السلام ړومبی علاج دا وکړو، امت ته دا وفرمیل تاسو کې کامل مؤمن او مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې د شر نه بل مسلمان په امن وي. نو چې کله د ژبه په امن شوه او ژبه د کنټرول کې راوسته نو ستا نه بل چاته بالکل په بل اندام شر نه رسی. که شر رسیږي مثال جنگ جګړه یو بل لګریوان ته څوک لاس اچوي څوک سپېړه کوي، دا خو وروستو اول د ژبې د لاسه خبره روانه شي نو تاسو ژبه کنټرول کې راولئ. د ژبې د کنټرول کولو باره کې حضور علیه السلام یو حدیث مبارک کې باقاعده وضاحت سره حکم ورکړی دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې داسې یو بنده چې هغه مال د دوو څیزونو ضمانت راکړي، زه به هغه له یقیني طور د جنت ضمانت ورکوم. هغه دوه څیزونه کم دي چې حضور د هغې دوو څیزونو ضمانت غواړي د جنت ضمانت پې ورکوي. نو هغه دوو څیزونو ذکر حضور علیه السلام په خپله کړی دی. یو څیز ما بین لحییه د دواړو جامو په منځ کې، د دواړو غاښونو په منځ کې، د دواړو شونډو په منځ کې چې کومه د غوښې لوتړه ده، د غوښې ټوکړه ده، څومره نرمه ده. د دې ضمانت د نه حضور علیه السلام غواړي چې د دې ذمواري ماله راکړه چې دا به زه د شریعت دایره کې دننه استعمالوم، غلطه به نه چلوم، غلطه به نه استعمالوم. د دې ذمواري راله راکړه، ضمانت راله راکړه. وما بین رجلیه او د انسان شرمګاه یادوي، وایي د دې ذمواري دې راکړي چې د شریعت خلاف عمل به نه کوم، زه به خپل عزت ناموس نه خرابوم. نه چې د دې دوو خبرو ذمواري ما ته واغېستله او د دوو خبرو ضمانت یې راکراله چې ژبه به هم غلطه نه استعمالوم، شرمګاه به هم حفاظت کوم، نو زه وله د جنت ضمانت ورکوم. بېشکه دی به زه ځان سره جنت ته بیایمه. اوس انسان د دې ژبې حفاظت وکړي، ژبه 2-3 انچه ده، څه دومره غټه نه ده، د هغې باوجود په دې باندې هغه خبرې کېږي چې یا خو انسان جنت ته بوځي یا جهنم خشاک ته نه جوړ کړي. نو د ژبې حفاظت ډېر ضروري دی. دا ژبه یو داسې شی دی چې په دې باندې ښه او بد ویلي کېږي. لکه تاسو دا به کتلی وي چې کله یو بنده کافر وي، د زمانو مشرک وي، کلمې نه وي ویلې، دا د جهنم خشاک دی. خو دا د جهنم خشاک د جهنم نه به په څه بچ کېږي چې دا بنده کلمه د لا اله الا الله وایي، د الله د یووالي قایل شي، د حضور علیه السلام باندې ایمان وروړي، قرآن باندې ایمان وروړي، خو دا ژبه استعمال کړه د الله د رضا دپاره او کلمې وویله، نو دا بنده د کفر د دنیا نه راوړی دی، د اسلام ځمکې ته، د اسلام دنیا ته راغی، د اسلام دایره کې داخل شو. نو د کفر او د اسلام په منځ کې چې کومه پوله ده هغه د دې ژبې په برکت باندې د کراس کړله او د کفر نه، د شرک نه، د بېایمانۍ نه اسلام ته راغی، د وحدانیت دین ته راغی، د امن دین ته راغی. او دا کمال په څه باندې وشو؟ دا برکت د ژبې په وجه باندې الله دله ورکړو. نو معلومه شوه چې ژبه یو باکماله ټوکړه د غوښې ده، په دې کې خیر پروت دی، خو تاسو د دې نه خیر واخلئ او د دې د شر نه ځان محفوظ وساتئ، بل محفوظ وساتئ. او که فرض که یو مسلمان وي
الله دې نه کی چې هغه په دې ژبه باندې د کفر څخه خبره وکړي، نو دا مسلمان د اسلام د دایرې نه بهر شو، د کفر دایرې ته لاړو، د کفر طرف ته چې لاړو، دا کم پول باندې لاړو، د دې ژبې د لاسه د ایمان برباد شو. نو دا ژبه هم قلا ده هم بلا ده، د دې د شر نه ځان وساتئ او په دې باندې ښکلې ښکلې خبرې وکړئ چې دنیا او آخرت زمونږ د ټولو خوشي. بهرحال د دروغو حوالې سره زما عنوان دی. نو د دروغو نقصان دا دی چې بنده د الله نه لري شي، د فرشتو نه لري شي او شیطان ته نږدې شي، جهنم ته نږدې شي. نو د دروغو نه ډیر ډیر ځان ساتل پکار دي. دروغو سره د انسان نه فرشتې لري لري تختی، الله په خفه کیږي. حضور علیه السلام ته د دروغو نه تکلیف رسیږي چې څوک دروغ وایي هغه بنده د الله ناخوښوي او الله رب العالمین په خپل لعنت وایي. نو لعنت څونه خراب خیره ده او الله په خپل ویلې ده. معلومه شو چې الله په دروغو ډیر زیات خفه کیږي او په معاشره کې د دروغو نه نقصانات هم ډیر خوريږي. دروغو نه ځان ساتل پکار دي. په خوا زمانه کې غلامان به اغشتل خرڅېدل خلکو کول، څنګه چې ساروی په منډه کې په میله کې خرڅېږي داسې به غلامان هم اغشتل خرڅول خلکو کول. یو غلام دی داغه قیمت ډیر زیات کم یادېدو، چا چې خرڅاو نو د مالک ډیر کم قیمت وي. نو بل یو سړی دوکه شو، هغه راغی ورته وویل ته د دې غلام دا قیمت ولې دومره کم وی؟ دا مالک وی چې زه دا غلام خامخا خرڅول غواړم، نو کم قیمت یې ځکه ویم چې زر ګاک راشي او ما ته اخلاص کی. وی دا ولې ته په ډیر تنګې چې کم قیمت یې مې ځان ته خلاصې او دې روکول غواړې؟ نو دغه مالک یې ورته وی چې او زه ته تنګ یم او دې پس چل باندې روکول غواړم، خو پیسې مې پې ورکړي دي، نو زم ویم چې خرڅې کم خیر دې که لږې پیسې رالو کې خو خرڅول غواړم. دغه بل سړی ته تپوس کوي وی دا ولې ته دومره سر ټکې؟ نو دا مالک یې وایي چې د ده نه سر په دې وجه ټکوم چې دا دروغجن دی، دروغ د ځانه ځانه خبرې کوي، د دې په وجه زه خرڅول غواړم. اگر چې کم قیمت ته خلک راکي خو بیا د نه ځان خلاصوم، دا دروغجن دی. دغه بل منده په تیر ورته چې یاره دا خو ارزان میلاویږي راشه ویله، او دروغ وایي نو موږ به په یقین نه کوو. دې دروغ شل ځله وایي موږ به په یقین نه کوو، خو ارزان میلاویږي نو راشه ویخله. غلام یې په کمه بیه واغېسته او کور ته یې بوته او خپل اصول یې ورته وښول چې دا کارونه په دې وخت کول دي، دا په دې وخت کول دي، دا زما بیبي ده او داسې تعلقات زمونږ ترمنځ دي او ته به دا کې ته به هغه کې سود سودا به کې. خپلې چې څه ضروري هدایات ټول هدایات یې ورکړل. وخت تېرېده، دې غلام به ډېر ښکلي کارونه کول، خو بس مالک ته خبر و چې دې دروغجن دی، نو د دروغو نه به ځان ساته، یقین به پې نه کوو. یو ځل کور ته تللی دی، دننه ورغې، نو د دې مالک ښځې ته تپوس کوي دا خپل خاوند مې بار ولیده، یوه زنانه ورسره ولاړه وه. نو دې غلام نه دې ښځې تپوس کوي چې زما دې سړي سره دا پردی ښځه ولاړه وه، دا څوک و تا ته پته لګي؟ نو دی به اوس دروغ وي او دروغ به همداسې دروغ چې لوی نقصان به ترې ولاړېږي. نو دی غلام ورته د دروغ ووی، ده نه پېژندلو، نه ورته پته وه چې د مالک سره بهر پردی ښځه څوک ولاړه وه، پته هم ورته نه وه، نو خبر. خو د دروغ یو لوی قصه یې جوړه کړه. وایي زه ترې خبر یم ستا دا خاوند بله ښځه کول غواړي، دغې ښځې سره خبره سمه کړې ده او بل واده کول غواړي. وی دې ښځې ورته وی چې یاره دا پیسې والا او چته که جادو وي که کوډې وي که سحر وي که هر څه وي، خو لاړ شه په دې پیسو راله څه عمل وکړه چې زما دا خاوند دویم وادونه کې ده ته زما نه څه تکلیف دی چې دې دویم واده کوي،
په د څه کم دي. دی غلام خو دروغ وې، غلام پیسې جیب ته واچولې، بهر تللی دی، څه وخت پس راغې او دی ښځې ته وایي جادوګر له تللی وم او هغه راته وی چې دا خاوند دی کله اوده شي نو د ده د ګیرې نه به یو 2 ویښته کټ کې او هغه به ماله راوړې، زه به جادو په هغې کومه. نو ښځې ورته وی سړی خو ډېر زورور دی، که دی ګیرې نه وله 2 ویښته کټ کوم نو دی خو پیږي. نو دی غلام خو دروغ ویلی دی او دی دروغجن هم دی. نو دی ورته وی چې کله دا خاوند اوده شي قینچي راواله او یو 2 ویښته ته کټ کا، دی به خبر هم نشي، ماله پټ په پټ هغه ویښته راکړه، زه به یې اوسم، جادو به پیو شي. اوس د دروغو یو لوی قصه یې شروع کړې ده او بهر تللی دی بهر تللی دی او دغې مالک ته یې ویلي دي چې صاحب خبر خو نه ستا د دې ښځې تا نه نفرت پیدا شوی دی د ښځې درنه نفرت پیدا شوی دی او تا وجل غواړي. دا مالک ډیر ویریده چې دا ما ولې وجل غواړي، ما نه څه ګناه خطا شوې ده او زما د دې خو د مینې کور دی، نو دا ولې دا ما وجني. نو د غلام په خبرو خو یقین نه کو. غلام ته وایي چې ته دروغجن یې. دی ورته وایي صاحبه زه دروغ نه ویم، دا خبره خو د تریشا کومه او که یقین دې نه راځي زما په خولې نو زه ته لاړ شه نن غرمه سمله سر ولګوه او اوده کېږې به نه ګورې، خوب په بیدارۍ کوه ته به وګورې دا ښځه به تاله درځي، که په مرۍ دله چاړه راښکه او که قینچي دله په مرۍ کېښوه. ګوره د دروغو دونه نقصانات وي. دا سړی تللی دی د دې غلام په خبرو خو یقین نه کو، خو ده وله ډېر یقین ورکو. وایي ته هسې د دروغو سترګې پټې که د قصده او اوده کېږه مه بیدار یې چې تا ته پته ولګي چې ښځه دې وجنې او که نه زه دروغ ویم که ریشا ویم. دا سړی تللی دی چې څنګه یې سترګې پټې کړي دي او د قصد ته یې خراټې شروع کړي چېرې د دې ښځې یقین وشي چې دی اوده شو. چې د یو خوا څنګه خراټې شروع کړي دي، اخوا ښځه په منډه راغلې ده، قینچي یا چاړې راغښتې ده او د ګیرې نه 2 ویښته کټ کول غواړي، خو چې څنګه د ګیرې سره لاس نږدې کړی دی خاوند سترګې کولو کړي دي، ښځه یې رانیولې ده، چاړه یا چاکو یا څه چې یې راغښتي په هغې باندې دغه ښځه مړه کړه. چېرې دا ما وژني نو دا به را باندې مخکې کېږي یا نو راشه زه به پرې مخکې شم. نو دا سړی د خپل یرې د وجې نه هغه ښځې باندې مخکې شو، ښځه یې مړه کړه. چې ما ولې وژنې نو بس ښځه یې سنبال کړه، مړه یې کړه. او ستلی دی دا غلام په منډه بنډه او د دې جینۍ رونو خاندان له تللی دی او هغوی ته وایي چې یاره ستاسو هغه خور یا ستاسو لور ده هغه د خپل خاوند وجلې سنباله کړه. ولې مړه کړه؟ او یسې بیسه بس بقار شو تو په مرۍ وله چاړه راښکه او سنباله کړه. هغه خلک راغلی دي همدا سړی یې رانیولی دی، دی یې وجلی دی. اوس دا غلام تللی دی د دې سړي خاندان له، وایي تاسو خبر نه ورشه ستاسو هغه رور دی ستاسو بچی دی هغه د دا جینۍ خاندان وجلی دی. هغه دواړه خاندانونه یو بل سره مخامخ شو، هغې کې هم ډېره خون ریزي شوه، ډېره خون خرابه شوه. دا دومره لوی فساد د کم ځای نه جوړ شو، دا د کم قیمته غلام چې دروغجن دی. نه ګوره چې انسان دروغ وایي د دې د لاسه ډېر لوی نقصانات رسیږي. نو د دروغو نه ځان ساتل پکار دي. یو بنده دروغ په ټوکو کې وایي، نو دا په ټوکو کې دروغ عموم الله په لعنت ویلی دی چې دروغ دی اووی نو دا بنده کامل مسلمان کی دی نشي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای مسند احمد کتاب دا د حدیثو دی هغې کې یو حدیث مبارک کې راغلی دی. حضور علیه السلام فرمای کم بنده چې دروغ وی دا کامل مسلمان کامل مومن نه دی. هغه مومن نشي کېدی چې هغه دروغ وی. او د منافق 3 نښې دي. نمبر 1 چې کله خبرې کوي دروغ به پکې وي. نمبر 2 چې امانت ته سره کېښود خیانت به پکې کوي. نمبر 3 چې واده وکړي نو واده خلافي به کوي. اوس دا 3 نښې د منافق دي. نو د دروغو د وجې نه انسان د نفاق په دروازه دننه شي او د منافق د پاره د دوزخ
د ټولو نه ښکته درجه کومه چې ویښ کې وي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، د منافقینو سزا به د دوزخ په هغه لاندې طبقه کې وي، د دوزخ په ویښ کې به سوځېږي، روتېږي به، لړزېږي به. نو د دروغو په وجه باندې انسان د منافقینو په صف کې ځان شمار کوي، نو د دروغو نه ځان وساتئ. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته هدایت وکړي او د دروغو نه د الله د ځان ساتلو توفیق مونږ ټولو له راکړي. دعا به ځان ته هم کوم، تاسو ته به هم کوم او تاسو ته درخواست هم کوم. زه بیمار یم، ما ته په خپله باندې په خپلو خصوصي دعاګانو کې یوازې اوس نه بلکې ستاسو راتلونکي چې څومره دعاګانې دي هغې کې ما ته خصوصي دعا وکړئ په نامې سره چې زما دا کم تکلیف دی، بیماری د الله پاک صحت کامله مالم راکړي او نور څومره بیماران دی الله دې ټولو له شفای کامله عاجله ورکړي. دعا کې آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه وآله واصحابه اجمعین. الہ العالمین زمونږ په حال باندې رحم او کرم وکړي. پروردگار زمونږ خطا معاف کړي. الہ العالمین زمونږ ګناه معاف کړي. پروردگار زمونږ هغه ګناهونه که مونږ ته معلوم دي که مونږ ته معلوم نه دي، که پټ هم کړي دي که ښکاره هم کړي دي، که غټ ګناهونه دي که واړه ګناهونه دي، الہ العالمین تا ته معلوم دی، هغه ټول راته معاف کړي. پروردگار د دنیا او د آخرت د شر فتنې فساد نم وساتې. پروردگار د دنیا او د آخرت شرمندګۍ رسوایۍ نم وساتې. پروردگار د دنیا او د آخرت خوشحالۍ کامیابۍ کامرانۍ عزتونه زمونږ د ټولو نصیب کړي. د دنیا او د آخرت خوشحالۍ زمونږ د ټولو نصیب کړي. یا الله زمونږ بیمارانو له شفای کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکړي. کم خلک وفات شوي الله مغفرت نصیب کړي. زما والدین محترم الله دوی له ډېر برکت ورکړي. والد محترم وفات ته الله قبر یې ګل و ګلزار او د جنت باغیچه وګرځي. والده محترمه له الله پاکه ژوند د برکت، د خوشحالو، د سکون، د آرام، د راحت وله ورکړي. د هر قسمه بیمارونه زمونږ کور کې ټول لوی واړه وساتئ. زمونږ ټول اوریدونکي د بیمارونه وساتئ. د هر چا پریشانی به وي الله پریشانی ختم کړي. مبارکه د جمعې شپه ده. الہ العالمین د جمعې شپې برکات مونږ له راکړي. د جمعې په شپه باندې چې کم درودونه حضور علیه السلام ته رسیږي الله زمونږ په خولې باندې ډېر درودونه راوستلی کې او هغه حضور علیه السلام ته ولیږلی کې او رسولی کې. الہ العالمین چې څومره بیماران یې شفای کامله عاجله د نیک عمل لپاره راکړي. ټولو صحت، ټولو بیمارانو له صحت کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکړي. زمونږ په کورونو کې، په هسپتالونو کې ویلوي وي که واړه وي، نارینه که زنانه، زما وروڼه خویندې څونه چې بیماران یې الله شفای کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکړي. وصلی الله علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.